حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. الله تبارک و تعالی فرمائی چې د الله تعالی په نسبت باندې د کال 12 میاشتې دي او د کال دا 12 میاشتې الله تبارک و تعالی د هغه وخت نه مقرر کړي دي د کم وخت نه چې ځمکې اسمانونه پیدا شوي دي او بیا په دې کې د الله په نسبت باندې 4 میاشتې دي چې هغه ډېرې زیاتې د ادب او د احترام او ډېرې زیاتې مبارکې دي. الله تبارک و تعالی هغه 4 میاشتو له ځان له یو خاص مقام ورکړی دی. هغه 4 میاشتو کې 3 میاشتې مسلسل دي او یو میاشت هغه د کال په منځ کې راځي. هغه 4 میاشتې چې هغه حرمت والا دي هغې کې یو ذوالقعده، ذوالحجه او محرم الحرام دا 3 میاشتې پر لپسې وي او 4مه میاشت رجب المرجب دا 4 میاشتې دي چې دا حرمت والا دي. د اسلام نه مخکې د شورونه مثلا د حضرت آدم علیه السلام نه واخله تر د اسلام او د حضور علیه السلام پورې او د حضور علیه السلام نه واله تر د قیامت پورې دا 4 میاشتې دا ډېرې بابرکت دي، ډېرې مبارک دي. په دې کې د جنگ و جدال، د جهاد او د قتل و قتال اجازت نوي. حضور علیه السلام نه مخکې چې کم امتونه یا نور چې مخکینی کم پیغمبران تیر شوي دي هغه ټولو پیغمبرانو ته هم او د هغې امتونو ته هم دا حکم شوی چې تاسو به په دې حرمت والا 4 میاشتې دي په دې کې یو بل سره جنگ و جدال جهاد وغیره به نه کوئ، یعنی دشمن سره به پکې جنگ هم نه کوئ. دا ډېرې مبارک او حرمت والا میاشتې دي. د دې ادب او احترام دا په مسلمان باندې فرض او لازم دی. دې 4 میاشتو له الله تبارک و تعالی ډېر لوی عظمت ورکړی دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړی شو نو کفارو حضور علیه السلام سره تنگولې شروع کړل، چیړ چاړې شروع کو. صحابه کرامو حضور علیه السلام صبر کړی دی. کله چې د جهاد حکم راغی نو د جهاد حکم سره سره دا حکم هم وشو چې کم 4 میاشتې دي په هغې کې به تاسو جنګ او کافرو سره جهاد نه کوئ. کفارو بم د دې 4 میاشتو ادب او احترام کو، جنگونه به پکې نه کول او مسلمان ته هم حکم شوی دی چې په دې 4 میاشتو کې ادب او احترام مظاهره بکې، په دې کې به چیړ چاړ او دارنګې د ګناه کارونه نه کې. ګناه یو داسې عمل دی د انسان نیک اعمال خرابوي او سوځوي او بیا په محرم الحرام کې چې بنده ګناهونه کوي توبه نو باسي نو دا بنده نورم بدنصیبه دی. په خپل وختونو کې بد عملونه کول د هغې هغه ګناه سنګینیت نورم درنیږي او زیاتیږي. د دې د وجې محرم دا یو داسې مبارکه میاشت ده چې په دې کې هم د ګناه نه ځان ساتل پکار دی. پیغمبر علیه السلام د محرم په میاشت کې روژه نیولې ده او دا روژه یې ولې نیوله نو حضور علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام په د خوشحالی اظهار کړی دی او د موسی علیه السلام چې کوم ورځ وه په هغې روژه نیوله نو حضور علیه السلام هم د هغه خوشحالی ده یو ځای کېدو چې موسی علیه السلام سره زم یو ځای شم په خوشحالی کې شریک شمه نو حضور علیه السلام هم روژه نیولې ده. نو دا سنت طریقه ده چې بنده د محرم د میاشتې په 10 تاریخ کمې ته چې یوم عاشوره وی چې په دې باندې روژه ونیسي
عموما مونږ مسلمانان یو 2 میاشتې صرف پیژنو او د هغې میاشت پسې ګرځو، معلومات یې کوو چې دا به کومه میاشت وي او کله ده او کله به وي. او د هغه 2 میاشتو نه علاوه مسلمان د سره اړو فکر نه کوي چې اسلامي کومه میاشت ده، کم کال دی، د دې نه اړو خبر هم نه دی. هغه کمې 2 میاشتې چې دې ته ځان خبرئ نه، یو خو د روجې او د رمضان شریف میاشت ده او یو د لوی اختر میاشت ده. دې پسې تکل کوي، دې پسې ګرځي چې ما ته میاشت ښکاره شي چې روجه شوه او میاشت ښکاره شي چې اختر شي. صرف دې پسې ګرځي او د کال د نورو میاشتو نه دی غافله دی. حالانکه دا ګناه ده. مسلمان د اسلامی تاریخ نه ناواقفه دی، نو په دې مسلمان ګناهګار دی. کتاب لیکلی دی چې د اسلامی کال، د اسلامی میاش، د اسلامی ورځې، د اسلامی تاریخ نه ځان خبرول دا فرض کفایي دی. فرض کفایي دی ته وایي چې په ټول کلي کې یو کس ته پورا علم وي، نو بس د دې ټول کلي غاړه آزاده ده. او که فرض که د ټول کلي یو بندم نه د خبر، ټول نا خبره دي، نو بیا د ټول کلي غاړه بند او ټول ګناهګار دي. نو د اسلامی کال او د اسلامی میاشت او د ورځې نه ځان خبرول دا فرض کفایي دی. هر چاله پکار دی چې ځان خبر کی. نو اسلامی کال 1446 شروع شوی دی او د محرم میاشت دی، یعنی د کال لومبنۍ میاشت ده او تاریخ یې 4 دی. نو د محرم الحرام د میاشت نن 4 تاریخ دی او هجری کال 1 دی، نو 1446 هجری کال دی. په دې کې څه داسې واقعات شوي دي چې د هغې په وجه باندې دې ته ډېر د احترام په نظر کتلی شي. نو د دې کال لومبنۍ ورځ یعنی د محرم په لومبنۍ ورځ باندې د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهادت شوی دی. عمر فاروق رضی الله عنہ د محرم په لومبي تاریخ باندې شهید شوی دی. بیا په دې کې نور داسې واقعات مخې ته راغلي دي، د مختلفو کلونو مختلف واقعات دي، خو هغه الله تعالی د محرم 10 تاریخ ته بند کړي دي او هغه د محرم په 10 تاریخ باندې رونما شوي دي، یعنی په یوم عاشوره باندې هغه واقعات مخې ته راغلي دي. یو خدا چې حضرت آدم علیه السلام یوم عاشوره باندې پیدا شوی دی. بیا آدم علیه السلام جنت ته تللی دی او په جنت کې ډیره زمانه تیره کړې ده. الله تعالی منې کو وای په دې فلانی بوټي باندې د دې میوې له مه ورځه او دې نه خوراک مه کوه، تا باندې پابندي ده. څه وخت تیر شو، ایره شوه خبره، آدم علیه السلام د هغه بوټي هغه میوې ته ورنږدې شو. بیا آدم علیه السلام نه الله تعالی د خفګان شکل جوړ کو او جنت نه را بهر کو. الله تعالی آدم علیه السلام د جنت نه را اوویستو. آدم علیه السلام په دنیا کې بیا جړاګانې کولې، جړلې، نه دومره او جړل چې آدم علیه السلام د سترګو مبارکو دا اوښ کې تلې په ځمکه تویېدې، نو قدم په قدم ځای په ځای هغه اوښ کې توی شوي دي. حدیث مبارک کې راغلی دی آدم علیه السلام 300 کاله مسلسل جړلی دي، خو کله چې توبه قبلېدله نو هغه وخت په کومه ورځ چې توبه قبوله شوه دغه ورځ یوم عاشوره یعنی 10 محرم الحرامو. الله تبارک و تعالی یو شیم پیدا کړی نو او په کومه ورځ باندې چې عرش پیدا کو، کرسی پیدا کړله، نور پیدا کو، سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل، جنتونه پیدا کړل، نو دا ورځ یوم عاشوره یعنی 10 محرم الحرامو. موسی علیه السلام
د فرعون سره اختلافاتو او په هغه اختلافاتو کې فرعون ډیر ظلم او زیاتې کو او موسی علیہ السلام پسې لخر کو. موسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام قوم ته حکم وشو تاسو شپه په شپه د دې ځای نه هجرت وکې، د فرعون د دې ظلمونو نه لاړ شئ، تاسو هجرت وکې. موسی علیہ السلام خپل قوم ځان سره کو شپه په شپه باندې هجرت کوي. ډیر مزلې کړې دي. هلته فرعون او د هغه لښکر ته پته ولګېده چې موسی علیہ السلام سره د قوم اوتې دی، هجرت لتلې دی، روان شوی دی. نو فرعون حکم جاری کو خپل فوج او خپل لښکر ته وی ورپسې شي تعاقب وکې. نو د موسی علیہ السلام او د هغه د قوم تعاقب شروع شو. فرعون او فرعونیان ورپسې دي. مخکې یو دریاب راغی، په هغه دریاب باندې موسی علیہ السلام دی غاړه ودرېده، مخکې ورتلی نشي، خطرناک دریاب دی. نو موسی علیہ السلام الله تعالی ته وی چې پروردگار مخې ته دریاب دی او رستو فرعون او داغه لخر دی، لوی خطر مخامخ ده کیږي. بس الله تعالی حضرت موسی علیہ السلام ته حکم وکړ ستا په لاس کې امسا ده، په دې امسا باندې د دریاب اوبولا ډب ورکا، غزار ورکا. موسی علیہ السلام سره دا قوم 12 ډلیو، نو 12 غزارې هغه دریاب له ورکړي دي چې 12 ډبې وخلې دي. نو 12 اوچې لارې په دریاب کې جوړې شوې، اوبه په ځای باندې ودرېدلې. نو موسی علیہ السلام او د هغه قوم 12 قبیلې او 12 ډلې وي، هغوی په دې دریاب باندې پورې وتل. فرعون او داغه لخر ورپسې دی چې څنګه موسی علیہ السلام سره د قوم د دریاب هغه غاړه او چې ته وړېدل، دی خوا فرعون او داغه لخر د دریاب دا بل غاړه په دریاب ورکوشو. وی بس او چې لار د نو مونږ بم ورپسې تعاقب کو، رستو بزو. نه چې فرعون او داغه لخر د دریاب منسته شو، هغه وخت کې الله تعالی دریاب ته حکم کوي جاری شه. نه هغه دریاب اوبه واپس جاری شوی او فرعون سره د لخر غرق او برباد کو، ډوبې کو. په سبا باندې لسم محرم الحرام یوم عاشورا وا د موسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام د قوم د پاره ډیره د خوشاله موقع وا. نو موسی علیہ السلام ته الله تبارک وتعالى حکم وکړو وې د خوشاله نه زما د رضا کولو به طور شکریا یو روجه نفلی اونیسا. موسی علیہ السلام چې دا روجه اونی و قوم باندې روجه اونی و دا یوم عاشورا یعنی لسم محرم الحرام. بیا دا روجه فرض شوه. آینده څومره پیغمبران راغلی دي تر دې چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا د یوم عاشوري روجه فرض وه. کله چې د رمضان شریف باقاعده میاش نازله شوله، د رمضان د روجو حکم شو، نو بیا د یوم عاشوري د روجې حکم منسوخ شو. نو الله تبارک وتعالی فرعون او داغه لخر په کوم روز تبا کو، موسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام قوم ته په کوم روز نجات ورکو، نو دا یوم عاشورا وا. حضرت عیسی علیہ السلام په کوم ورځ پیدا شوی دی، نو دا یوم عاشورا وا. او بیا عیسی علیہ السلام زمونږ استاسو عقیده ده چې اوس په دنیا کې نه دی، اسمانونو ته الله تعالی بوتل دی، ژوندې دی. نو عیسی علیہ السلام اسمانونو ته په کوم ورځ باندې او چتولې شو، هغه یوم عاشورا وا، لسم محرم الحرام. حضرت ادریس علیہ السلام لا الله تعالی یو ډیر لوړ مقام ورکړی دی. ادریس علیہ السلام پیغمبرو، خو یو لوی شان چې الله تعالی ورکو، نو په کوم ورځ دغه لوی عظمت والا شان ورکړی دی، دغه یوم عاشورا وا. د نوح علیہ السلام په زمانه کې چې کم سیلاب راغلی دی، هغه سیلاب دنیا غرق کړی دا. نوح علیہ السلام ته الله تعالی حکم وکوي کشته جوړه کا. نوح علیہ السلام یو لوی کشته جوړ کړه او کومه متبعين او تابعدار فرمان بردارو صرف هغه خلک په کشته کې ځان سره کینول. او بیا الله تعالی باران شروع کو او دغه باران دون ډیرو او درېدنه
چې هغې سره سیلابي شکل جوړ شو او ځمکو تم الله تعالی حکم وکړي تاسو هم خپلې اوبه را څرګندې کړئ. نو د ځمکې نه مو اوبه راوتې او د اسمان د ډډې د باران اوبه هم راتلې نو یو لوی سیلاب ته جوړ شو. په دغه وخت کې چې څومره کفارو هغې ته نوح علیه السلام ویلي راشه زما په کشته کې کینې ایمان راوړئ اسلام قبول کې ایمان قبول کې نجات به درته ملو شي. تر دې چې د نوح علیه السلام خپل زوی دی هغه نافرمانو نوح علیه السلام سره کشته کې کینه ناستو. پلار ورته وی چې غر کېږي په دې اوبو کې ډوبېږي د ورته وی هغه لوی غر دی د جودي دغه جودي غر ته به وروخېږم زه به بچ شم. اوبه تلې زیاتې دی د اوبو سطحه چې برکېده اخر کې د جودي غر په څوکه باندې چې د نوح علیه السلام زوی ولاړو هغه ډوب شو لاندې را پرېوته اوبو غرق لوي کو. یوه ښځه و نوح علیه السلام ورته وی راځه په کشته کې کینه کلمه ووایه مسلمانه شه. هغه ښځې ورته وی چې نه زه د خپل پلار نیکه دین نه پرېږدم زه د ستا کلمه نه وایم. نوح علیه السلام ورته وی چې کلمه نه وی دریاب راغلی د ډوبېږي غرقه بشي. د زنانه ورته وی چې ما سره ماشوم د غېږې بچیم دی زه به دغه غر اوچت دی دغې اوچت غر ته به وخېږم خو تا سره کشتی کې نه کینم. نو نوح علیه السلام تماشه کوي اوس دریاب دا اوبه رو رو زیاتېږي سطحه بره کېږي او دغه زنانه رو د غر څوکې ته په بره برځي وایي چې اوبه راپسې رو نه رسي. په اخر کې چې د غر څوکې ته ورسېده نو په مزه د اوبو سطحه ورو رسېده وربره شوه. اوس په دې ښځه باندې پریشانی راغله اوس به څه کېږي دې نه اخوا خو نور څه اوچت نشته چې وروخېږم ځان او خپل ماشوم بچی د غېږې بچ کم. په دې کې دا اوبه زیاتې دی دومره زیاتې شو چې دا ښځه د پنډو پورې ډوبه شوه. پکې د اوچت غر په څوکه ولاړه د اوبه د غر څوکې نه ووړې دی او د دې ښځې پنډو ته ورسېدې. رو اوبه زیاتې دی د نامې پورې شوې بیا دومره زیاتې شوې چې تر د مرۍ شوې. نو دې ښځې د غېږې ماشوم داسې اوچت د سر د پاسه نیولې نه ښه یې اوچت کړی دی چې دا ماشوم خو به بچ شي. اوبه رو زیاتې دی د سر نه ووړې دی اخر کې اوبو یو چپه راغله د دې ښځې خپې اوښوې دی او لاړه سره د هغه ماشوم بچي لو شوه غرقه شوه. دومره خطرناک سیلاب په دنیا صرف دغه یو ځل راغلی دی د دې نه مخکې راغلی نه به آینده راشي. دا ډیر لوی سیلاب او ټولې دنیا ګوټ ته دا اوبه رسېدلې وې. په کوم ورځ چې د دغه سیلاب نه نوح علیه السلام او د هغې قوم ته الله تعالی نجات ورکو او حفاظت یې ورله وکړو کشتی ودرېدله دغه ورځ یوم عاشورا یعنی لسم محرم الحرامو. دارنګې حضرت سلیمان علیه السلام له الله تعالی بېشان یو عظیم بے مثال بادشاہی ورکړې وه. د سلیمان علیه السلام په شان بادشاہی الله تعالی چالم د نه ورکړې. نو حضور علیه السلام یو ځل وی مخې ته مې مانځه ته ولاړو مخې ته مې شیطان ته راته. حضور علیه السلام فرمایي ښه مې پې وس رسېده چې روي نیسم او د ستنې پورې وتړمه. خو بیا به سلیمان علیه السلام خفه کېدو. سلیمان علیه السلام وی چې پروردګاره ماله د کم اختیارات را کړي دي زما نه وروستو به چالم نه ورکې. نو دا شیطان مې رانیوی شو تړلی مې شو خو رانیوه مې نه چې بیا به سلیمان علیه السلام خفه شي. نو سلیمان علیه السلام ته چې کم سلطنت او عظیمه بادشاهي ورکولې کېده نو دغه ورځم یوم عاشورا لسم محرم الحرامو. حضرت یونس علیه السلام د مئی په ګېډه کې یونس علیه السلام د مئی په ګېډه کې تنگ شو وظیفه یې شروع کړله لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چې دا وظیفه یې شروع کړله. الله تعالی حضرت یونس علیه السلام ته د مئی د ګېډې نه نجات ورکو. مئی ته حکم وشوي د دریاب غاړې ته شه او الټه وکړه د حضرت یونس علیه السلام د مئی د ګېډې نه راووته. الله تعالی چې په کوم ورځ د مئی د ګېډې نه راوستنو دا یوم عاشورا لسم محرم الحرامو. حضرت یوسف علیه السلام خپلو رونو کوی ته اچولیو
او یوسف علیه السلام د 7 کالو ماشوم دی او د مصر د کنعان په شاړو کوي کې چولې دی. هر قسمه خطره ورته وا. په دغه وخت کې قافلې والا راغلی دی. یوسف علیه السلام د دې شاړو کوي نه راوست دی او مصر ته بوتل دی. نو په کوم ورځ یوسف علیه السلام د کوي نه راوست کېدو نو دغه ورځ یوم عاشورا 10 محرم الحرام. او بیا یوسف علیه السلام ته د مصر بادشاہي چې کوم ورځ ملاوېده نو دغه ورځ یوم عاشورا 10 محرم الحرام. د یوسف علیه السلام په جدایي کې د حضرت یعقوب علیه السلام د سترګو مبارکو نظر تلو د جړه د وجه سترګې نابینا شولې. واپس چې کله د یعقوب علیه السلام د سترګو مبارکو نظر واپس کېدو نظر راتلو دغه ورځ یوم عاشورا 10 محرم الحرام. الله تبارک وتعالی پدې 10 محرم الحرام باندې ډیر داسې کارونه مخې ته راوستي دي چې هغه د ستاینې دي. لکه حضرت ایوب علیه السلام بیمار شو او دومره بیمار شو چې بدن حرکت نشو کولی. په کوم ورځ چې ایوب علیه السلام ته الله تعالی صحت ورکو نو دغه یوم عاشورا 10 محرم الحرام. او وی په کوم ورځ باندې چې د ځمکه اسمانونه پیدا شو نو د دې نه پس لا باران نو شوي نو د اسمانونو د طرف نه د اوریځو د طرف نه په ډومبي ځل باندې چې په مخ د ځمکه باران را ورېدو نو دا ډومبي باران هم په یوم عاشورا 10 محرم الحرام باندې ورېدلی دی او باران پیښ شوی دی. نو دینه معلومه شوه چې د یوم عاشورې ډیر لوی کمالات او ډیر فضایل شته. پیغمبر علیه السلام باندې په 10 محرم الحرام یوم عاشورا باندې روزه نیول فرض وو. چې کله د رمضان المبارک د روزو حکم راغی نه دغه د یوم عاشورې د روزې حکم منسوخ شو، فرضیت منسوخ شو، اوس حکم د سنت باقی پاتې دی. صحابه کرام راغلل مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام ته کېناستل. د الله محبوبه دلته یهودیان هم روزه نیسي او زمونږ هم روزه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي وی دوی ولې دا روزه نیسي؟ دوی وی دا یهودیان وی چې د موسی علیه السلام ته د فرعون نه نجات ملو شوی نو په هغه خوشاله کې موسی علیه السلام روزه نیولې و نو مونږ هم د هغې اتباع کوو، مونږ هم هغسې روزه نیسو. نو حضور علیه السلام فرمایل د دین زیات مونږ حقدار یو ځکه مونږ د موسی علیه السلام مرګري یو. نو مونږ ته ډیر نږدې او مونږ ورته ډیر نږدې، مونږ به د موسی علیه السلام مرګرتیا کوو، دا روزه به نیسو. خو چې دوی نیسي نو یو به ترې مونږ یا مخکې یا رستو نیسو. یعنی 10 محرم الحرام باندې خو روزه به نیول خامخا کوو او یا ته مخکې روزه اونیسا یا ته رستو روزه اونیسا چې د یهودو سره یو شانواله رانشي، مشابهت رانشي. نو دې ځکه دا معلومه شو چې عبادت کې نو هغه هم د کافرو په طریقه باندې نه کې، عبادت هم د خپل دین په خودل شوی مقرر کرده طریقې مطابق کې عبادت چې کې نو هم د کفارو د تشبه به پکې نه کې، مشابهت به پکې نه کې. لکه روزه نیول یو بشک یو لوی عظیم عبادت دی، خو حضور علیه السلام فرمایل چې یهودیان دا روزه نیسي نو تاسو ته یو مخکې ونیسئ یا ته رستو، یعنی هغوی یو ونیسي تاسو خامخا ونیسئ او دوه ونیسئ. او وی که کال لزه ژوندی ومه نو زه به 2 روزې نیسم، یا به 9 10 شي یا به 10 یا 10 محرم شي روزه به ونیسم. کال حضور علیه السلام ژوندې پاتې نشو، خو د حضور علیه السلام خواهش معلوم شو چې په کوم ورځ باندې روزه نیول پکار دی. نه دا محرم په 9 تاریخ او په 10 تاریخ او که چانه 9 تاریخ خطا شو نو بیا په 10 او په 11 تاریخ باندې روزه نیول دا پکار دی او د دې به زیات ثواب وي. نو مونږ تاسو د روزې ثوابونه واورېدل، نو اوس به اندازه لګو چې کله به وي 10 محرم. نو په 17 تاریخ 17 جولای 2024 دا د چهارشنبه ورځ ده. په دې باندې
روجه نیول پکار دی. دا یوم عاشوره ده او نهم محرم دا د نهر ورځ ده، یعنی 16-17 جولای 2024 نه چهارشنبه ورځ ده. په دې باندې روجه ونیسئ، په دې کې ډیر ثواب دی. خو که چانه د نه د ورځې روجه پاتې شوه، یعنی په 16 تاریخ خیال نو یا ته پاتې شوه، نو بیا د په 18 تاریخ د زیارت په ورځ ورسره روجه ونیسي، نو 10-11 محرم بشي. په دې کې ډیر ثواب دی. 9-10-11 که چا 3 روجو توفیق نو 3 روجې دی ونیسي، دغه 2 روجو نه به هم زیات ثواب وشي. او که چا د 2 روجو وسو نو بس 2 روجې دی ونیسي، 9-10 یا 10-11 ور باندې دی روجو ونیسي. نه چهارشنبه یا چهارشنبه او د زیارت دی روجو ونیسي، ثوابونه به ډیر ملو شي. او یو روایت کې راغلی دی، حدیث مبارک کې دی، وی په 10 محرم الحرام یوم عاشوره باندې کچا پخپل آل اولاد باندې اهل و عیال باندې فراخی وکړله، خوراک کې سمناسب فراخی وکړله، الله تعالی به ټول کال دغه شان فراخی په دې بنده او د په بال بچ باندې وکي. نو 17 جولای 2024 د چهارشنبه ورځ ده. په دې باندې په خپل ځان، په خپل اهل و عیال باندې د خوراک په مد کې څه ناڅه فراخي وکړي. فراخي څه ته وایي؟ نه یو بنده چې ځان له څه تیاری نو دا خو دې د کور تیاری کوي، خو ده کره چې میلمه راشي او دې څنګه میز تیاری او دې څنګه د هغه دپاره مهمان نوازي کوي، دغه شان نن ځان له وکړي. دې ته فراخي وایي. په خپل ځان او په خپل بال بچ باندې فراخي وکې، نو د دې په برکت باندې تا خو یو ورځ خرچه وکړه، الله تعالی به مفتو کې فراخي ټول کال پتا او ستا په بال بچ باندې وکي. نو حدیث مبارک کې راغلی دی په یوم عاشوره 10 محرم الحرام 17 جولای 2024 د چهارشنبه ورځ ده. په دې باندې په خپل ځان او په خپل بال بچ باندې د خپل وس مطابق فراخي وکې، ټول کال به الله تعالی په تاسو فراخي کوي. بے حسابه د ډیر سهولت سره ډیر فراخي او ډیر رزق به درله درکي. او کله چا د وسه نه کیږي نو هغه دې بیا قرضدار نه کوي، بس څه یې د وسه کېږي هغه دی په ځان فراخي وکړي، او زیاتی چې د وسه نه کېږي نو قرضدار به نه کوي. نو دا یو څو اهم خبرې وي. الله تبارک وتعالی دې په دې باندې تاسو له مونږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.